د طالب علمانو پټ صلاحیتونه په ډاګه کولو په غرض د پړخیلي په یو ځایي سکول کې دوه ورځني ساینس اینډ آرټس نمایشي میلې ته بیا کړې شوي چې پکې د سکول ماشومانو هلکانو جینکو او د سیمې خلکو هم ګډون وکړو. سیاسي شخصیت امجد علي پیته کټ کړل او په باقاعده توګه د میلې پرانیسته وکړل. د رنګینه میلې کې د سکول ماشومانو په لاسونو جوړ کړی شوي مختلف ماډل پیش کړل او ځای په ځای د ساینس آرټس کلتوري او د خوراکي توکو سټالونه لګولي وو کوم چې د ډېرې توجه مرکز جوړ شوی وو او راغلي خلکو پکې هم ډېره دلچسپي واخیستل. هم په دې مهال د ماشومانو جینکو د لاسونو جوړ کړی شوي ماډلز هم خلکو ډېر خوښ کړل او د ماشومانو جینکو صلاحیتونه یې وستایل. د دې ایگزیبیشن نه موږ ته دا پیدا ملاویږي چې په دې کې موږ ډېر شیزونه پریکټیکل کوو او موږ په هر څه پکې پوهېږو. په دې کې په وړو کې یو خپل ټیلنټ چې کوم وي هغه ظاهرېږي او دې کې موږ ډېر هر څه زده کړل. پریکټیکل ورک مو پکې کو، ساینس ماډل مو هم جوړ کړی او آرټ کې مو هم هر څه جوړ کړه او زه خوشحاله یم د دې پروګرام نه. د تعلیم پوهان وایي چې د دارنګه میلې تابع کولو سره ماشومان په ښه شان زده کړه کولی شي او د عملي ژوند لپاره دارنګه هلې ځلې ډېرې ګټورې ثابتېږي. تیوریټیکل څیزونه خو مونږ ډېر وې کتابونو کې ویل دي خو مونږ پریکټیکل څیزونه ډېر کم کوز وایو. نو د هغې د وجې نه دا یو سټیپ دی چې ماشومان پریکټیکل څیزونه وپېژني. د هغې د مطلب هم دا و زموږ ایگزیبیشن د څو پورې چې دا ایگزیبیشن د دو ډیمانسټریشن طریقه د دو د پریزنټیشن طریقه دا په دې سکولونو کې نه اډاپټ شوی. نو زما په خیال دا ماشوم چې کم دی دا د دغه رټه سیستم نه بیا نشي راوتلی. نو زما دا درخواست ټولو سکولونو ته چې باقاعدګۍ سره په دې دا نمونه سرګرمۍ چې کوم دي دا د تیزی کې د نمایشي میلې مقصد د ماشومانو د مهنت ډاډګیرانه او دوی ته د خوشحالو لمحې ورکول دي کوم چې د تعلیمي پرمختګ لپاره ډېر مهم عمل دی. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکن.